بسم الله الرحمن الرحيم. امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا خاتم النبیین دی. د ختم نبوت عقیده د قرآن کریم د مختلف آیتونو نه ثابت ده. په هغه کې یو آیت کریمه دا هم د سوره مائده اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. الله تعالی فرمای اليوم اکملت لكم دینکم چې نن ورځ ما تاسو د لپاره تاسو دین چې کوم دینو کامل کو واتممت علیکم نعمتي او په تاسو باندې مو خپل نعمت چې کوم دی نعمتونه هغه مو پوره کړل دا غي اتمام مل باندې وکړو ورضیت لكم الاسلام دینا او تاسو د می دین اسلام دا چې کوم دینه خوښ کو په ټولو دینونو کې دین اسلام د ما تاسو لپاره خوښ کو. نو د دې آیت نه دا خبره معلومیږي چې پیغمبر اسلام اخیری پیغمبر دی ځکه چې په دې آیت کریمه کې الله تعالی د دې امت یو خصوصي فضیلت یو خصوصي شرافت هغه ذکر کړی دی او هغه څه خصوصیت دی هغه څه شرافت دی هغه دا دی چې الله فرمایي چې اليوم اکملت لكم دینکم. الله فرمایي تاسو د لپاره مستاسو دین هغه کامل کو. نو چې کله دین کامل دی مکمل دی پوره دی نو بیا د بل نبی پیغمبر د بل نبی نبی د بل نبی رسول او د بل دین بیا هیڅ قسمه ضرورت نشته دی. او دغه استدلال حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیت په تفسیر کې ذکر کړی دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي هذه اکبر نعم الله عز وجل على هذه الامه حيث اكمل الله تعالى لهم دينهم. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي چې په دې امت د الله یو ډیر لوی نعمت ته احسان دی دا چې د دوی د پاره دین چې کوم دینو کامل کو فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم. نو چې کله دین کامل شو مکمل شو نو بس اوس چې کوم دی بل دین ته او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه بل نبی ته چې کوم دی نو محتاجواله نشته دی ضرورت نشته دی ځکه دین کامل دی. بیا فرمای ولهذا جعله الله خاتم الانبیاء وبعثه الى الانس والجن. د دې د وجنه الله تعالی پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء اخیری پیغمبر د ټولو انبیاء دا وګرځول وبعثه الى الانس والجن او تر قیامت پورې تمام انسانانو ته تمام پیریانو ته الله رب العزت کوم دی پیغمبر اسلام رسول الله علیه. نو د دې آیت کریمه نه معلومه شو چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی ځکه چې کله دین مکمل شو کامل شو پوره شو نو اوس د بل دین او د بل پیغمبر حاجت نشته دی. کو څوک د بل چا د پاره نبوت ثابتوي د پیغمبر علیه السلام نه پس نو ګوي دی دین اسلام دا چې کوم دی مکمل او کامل دین نه غړي او الله فرمایي چې ما مکمل او کامل دین چې کوم دی تاسو د پاره هغه وګرځولو. نو دې د وجې د دې آیت نه معلومه شو پیغمبر اسلام اخیری پیغمبر دی بل پیغمبر به چې کوم دی هغه نه پیدا کیږي. پیغمبر اسلام اخیری پیغمبر دی بل نوې پیغمبر به نه راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین خاتم الانبیاء خاتم الرسل دی. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.